بسم الله الرحمن الرحيم. وقد تقيد العامتان والوقتيتان المطلقتان بالدوام الذاتي وتسمى المشروطة الخاصة والعرفية الخاصة والوقتية والمنتشرة. وقد تقيد المطلقة العامة باللا ضرورة الذاتية فتسمى الوجودية اللا ضرورية، وباللا دوام الذاتية فتسمى الوجودية اللا دائمة. وقد تقيد الممكنة العامة باللا ضرورة من الجانب الموافق أيضا فتسمى الممكنة الخاصة، وهذه مركبات. وليس متوجه شي خلق نشرونه منګ ویلو چې په هر نسبت کې یو کیفیت موجود وي او دا کیفیتونه متقدمین او درې شمارلیو، یو ضرورت، یو امکان او یو امتناع. متأخرین ور سره دو مرګري کړي، یو بالفعل او یو بالدوام. هم ویلو دا کیفیت چې په دې کچري تلفظ وشي نو به دا کیفیت ته ماده قضیه ویل کیږي، او کچري دا موجود شي تلفظ په وشي قضیه کې ذکر شوی وتا جهت ویل کیږي، او کومه قضیه کې چې ذکر شي قضیه ته موجهه ویل کیږي. موجهات په دوه قسم دي، یو بسایط دی او بل مرکبات دي. بسایط هغه ته ویل کیږي چې هغه کې د حقیقت صرف د ایجاب یا صرف د سلب نه جوړ وي، صرف ایجاب پکې وي یا صرف سلب پکې وي. دغه بسایط چې دا مونږ اته ذکر کړیو، یو ضروریه مطلقه، یو مشروطه عامه، او بل وقتیه مطلقه، بل منتشره مطلقه، او به دائمه مطلقه، او به عرفیه عامه، او اخیره کې به ورپسې مطلقه عامه، او به ورپسې ممکنه عامه. ذهن کې مدي که به مرکبات چاته ویل کېږي، د هغې بیان هم پرون کړی. مرکبه قضیې ته ویل کېږي چې د هغې حقیقت د ایجاب او سلب دواړو نه جوړ وي، او بیا به نوم وله څنګه ورکوو چې موجبه ده که سالبه ده. موږ ویلي کم جزء اول صراحت سره چې ذکر دی دغې ته به ګورو، که دغه ایجاب نو قضیه به موجبه وي، که هغه سلب و قضیه به سالبه وي. برحال دومره پورې سبق خو مخکې نه شوی و. زه اوس څلور نومونه یادوم چې دا تاسو ته یاد شي، به تعریفونه وکړو. مرکبات دي و ذکر کړي، مرقات کې مو دي. اول نمبر پکې دا مشروطه خاصه، دویم نمبر دا عرفیه خاصه، او دریم نمبر دا وقتیه، او څلورم نمبر دا منتشره. مشروطه خاصه، عرفیه خاصه، وقتیه او منتشره. دا څلور تاسو یاد کړئ. ها نومونه به یاد شوي ځکه زر یادېږي. کم څنګه زده شو؟ راځئ اوس یې تعریفونه کوو، خو تعریف نه مخکې تاسو یو اصطلاح زده کوئ، خپله شارح بیان کړې ده. یو وی لا دوام، لا دائما، او بل وی لا ضرورتن. باقاعده مرقات کې به دې فصل لګېدلی، او پرون موږ بیان هم کړه دلته چې کله لا دائما راتلله په دې کې چې کومې قضیې ته اشاره وي هغه به مطلقه عامه وي. نو دا کومه چې صراحتا ذکر ده که دغه موجبه وه نو دا به بیا سالبه راوباسو. دا ذهن کې کېنوئ ښه. ما څه ویل په لا دائما کې به اشاره وي مطلقې عامې ته. اووم نمبر کومه قضیه ده، نو که دا کومه قضیه اوله کې صراحتا ذکر ده، مثال په طور باندې کل انسان متنفس بالفعل، دا خپله مطلقه عامه ده. ورسره اخیره کې ولګوه لا دائما، نو لا دائما کې به هم چاته اشاره وي مطلقې عامې ته. داسې به شي، او که هغه موجبه وه دا به سالبه راوباسو. داسې به شي کل انسان متنفس بالفعل، اخیره کې څه لا دائما څه به شي ولا شيء من الانسان بمتنفس بالفعل.
لا دایمن کې به اشاره وی چاته مطلق عامه ته نو که مخکې موجبه وا دا به سالب روباسو یو دویم لا ضرورت کې به اشاره وی ممکنه عامه ته ممکنه عامه تم نمبر 13 شوی وکنه مثال کل انسان متنفس بالفعل مطلق عامه ده اخر کې ور سره ولګوا لا بالضرورت لا بالضرورت کې و سالب روباسو ممکنه عامه روباسو د څه شي ولا شيء من الانسان بمتنفس بالامكان العام نرسي بخبره مانی لا دوام کی به اشاره وی مطلق عامه تا لا ضرورت کی به اشاره وی ممکن عامه تا 10 ولا اوس د استلال راشي وی چې لا دوام ذاتی څه مطلب دی لا دائما مطلب لا دوام ذاتی وې دې مطلب دا دی مولوی سمنګ اسیم ویل چې دی اشاره وی مطلق عامه تا نو په خپل پوهه شولې پوهه شي ان شاء الله لا دوام ذاتی مطلب دا دی چې قضیه کې کم نسبت لګیدلې ده په قضیه کې کم نسبت لګیدلې ده دا نسبت ترڅو چې ذات موضوع موجود وي دا دایمي نه ده ترڅو چې ذات موضوع موجود وي دغه نسبت دایمي نو کله نسبت د ایجاب وی کله زید قائمون دا قیام زید د پر دایمي نه ده نو څه مطلب عدم قیام زید لا زید ليس بقائمين چې ده هغه د دریو زمانونو په یو زمانہ کې شته دي ځکه چې دا طرف دایمي نه دی زید قائمون چې دایمي نشي څه مطلب شو زید ليس بقائمين کله کله وی نه پیږي ځکه چې زید قائمون دایمي نه او زید ليس بقائمين په دریو زمانو کې په یو زمانہ کې نه به ارتفاع د نقیزین شوله چې کله دا دایمي نو قبل طرف کله کله یې کړنو دقه ته ویل کېږي څه لا دوامي ذاتی لا دوامي ذاتی چاته وي چې قضیه کې کم نسبت لګیدل دی مثال په تور د ایجاب نسبت لګیدل دی جانب موافق کې ایجاب نسبت دی نو مطلب بداوی چې ترڅو ذات موضوع موجود وي ترڅو چې ذات موضوع موجود وي دغه نسبت چې دا دایمي نه دی مطلب دا چې د کوم جانب مخالف دی هغه د دریو زمانونو په یو زمانه کې موجودیږي خدقه ته مطلق عامه وای کنه چې دریو زمانونو په یو زمانه کې محمول موضوع ته ثابت ویاتی نفي وي ځکه موږ ویل اشاره چاته وي اشاره په کې مطلق عامه ده پوهه شولې په اوس راځي ولې چې څلور قضیه موږ بیان کړلې په کې اول نمبر څوک وا مشروطه خاصه لګ بر وګوري انتهي آسان دي مشروطه خاصه چې دا هما مشروطه عامه ده الته مشروطه عامه دیو نمبر قضیه ذکر شوی و چې محمول کوم لګیدلې موضوع باندې بالضرورت ترڅو چې ذات موضوع موصوف په وصف عنواني سره او كل كاتب متحرك الاصابع بالضرورت ما دام كاتبا اي مثالو دسی وکړه نو کدي سره اخیره کې ولګي لا دائما د مشروطي عامه به جوړ شي به څوک مشروطه خاصه سمقه خبره نو پلندوی کې وینو مشروطه خاصه به نه ما مشروطه عامه ده حقیقت پکې لګیدلې د لا دوامي ذاتی او لا دوامي ذاتی مطلب ما ویلو صحیح شو جی دویم نمبر دا عرفیه خاصه جی دا عرفیه خاصه چې دا هما غشپګم قضیه دلته تیر شوی دا عرفیه عامه څه تعریف یو محمول حکم لګیدلې موضوع باندې بالدوام ترڅو چې ذات موضوع موصوف په وصف عنواني سره ال تشپګم نمبر چې کوم ودا قیو ده اخر کې ور سره قید لګیدلې د لا دوامي ذاتی او لا دوامي ذاتی کی اشاره چاته بار بار ویل مطلقي عامه تا لہذا مشروطه خاصه د دوه قضیو جوړه ده یو مشروطه عامه ده یو مطلقه عامه ده او عرفیه خاصه د دوه جوړه ده یو عرفیه عامه ده یو مطلقه عامه ده زده شو خجی دا خو شو دو شو دریم وقتیه دا دریم وکنه او منتشره څلورم وا دا وقتیه چې دا هما وقتیه مطلقه ده خو قید د دوام په کې لګیدلې ده درسې به وقتیه مطلقه د څوم نمبر و دریم نمبر و محمول حکم لګیدلې موضوع باندې په یو وخت به ضرورت په یو وخت معین کې صحیح شو قید وسچا لګیدلې لا دوام
نو وقتیه به د دوو قضیو نه جوړه شي یو به د وقتي عامین وقتي مطلقې نه جوړه شي او دویم به د مطلقي عامین ځکه لا دوام کې هغې ته اشاره وي بیا ورپسې څلورم نمبر څوک د منتشره دا منتشره چې ده دا هماغه د هغو څلورم نمبر هم ده ملته منتشره مطلقه وکنه څه تعریف یو محمول حکم لګېدلی موضوع باندې بضرورت په یو وخت غیر معین کې همدغه قضیه د اخره کې ورسره ولګوه قید د لا دوام او لا دوام کې چاته اشاره وي مطلق عامې ته نو دوه قضیې به دې جوړې شي منتشره به دوه قضیو نه جوړوي یو به منتشره مطلقه او بله به مطلقه عامه څلورم بیان کړي که نه بیا بیا واورئ وایي مشروطه خاصه عرفیه خاصه وقتیه منتشره مشروطه خاصه بینه مشروطه عامه د خو قید د لا دوام پکې لګېدلی دی بې عرفیه خاصه بینه عرفیه عامه د خو قید د لا دوام پکې لګېدلی دی وقتیه د بینه وقتیه مطلقه د خو قید د لا دوام پکې لګېدلی منتشره د بینه منتشره مطلقه د خو قید د لا دوام پکې لګېدلی دی او لا دوام کی اشاره چاته وي مطلق عامې ته ورته وګورئ وقد تقید العامتان او کله کله مقید کیږي عامې دوه عامې یعنی مشروطه عامه او عرفي عامه متن ویمه متن همدغه شان والوقتیتان او وقتیهم والوقتیتان المطلقتان او وقتی مطلقی مقید کیږي وقتی مطلقونه څوک مراد دي یار وقتیه مطلقه او منتشره مطلقه یادي 50 سره مقید کیږي دا څلور واړه بالله دوام ذاتی سره دا څلور واړه مقید کیږي راځه وسینونه واوره فتسمى المشروطه الخاصه کمشروطه عامه مقید شي په قید د دوام ذاتی نو مشروطه خاصه او ته ویل کیږي مرکبه بشي والعرفيه الخاصه او عرفیه خاصه به ته ویل کیږي چې چره عرفیه عامه مقید شي بلا دوام ذاتی قید سره والوقتیه به ته ویل کیږي فقط وقتیه دا چې کله وقتیه مطلقه بلا دوام ذاتی قید سره مقید شي والمنتشره او منتشره به ته ویل کیږي دا ماغه منتشره مطلقه د قید د دوام ذاتی سره چې مقید شي لاندې راځي قوله وقد تقيد العامتان عامون كم عامي مراد دي اي المشروطه العامه والعرفيه العامه يجي فينا قوله والوقتيتان وقتيون كم دو مراد ديار اي الوقتيه المطلقه والمنتشره المطلقه چونکه دواړو کې وخت دی نو وقتيه وتویل کیږي یو کې وخت معین دی او بل کې وخت منتشر دی قولو بالله دوام الذاتی دا لا دوام ذاتی می تبر بیان کړو بس لنډه دا چې لا دوام ذاتی کی اشاره وی چاته مطلق عامه ته ولی ہوته اشاره یار مطلق عامه تعریف دا ده چې محمول حکم لګیدلې کی ایجاب یو کو سلبی موضوع باندې د دریو زمانونو په یو زمانه کې دغه مطلق عامه وکنه نو سره چې لا دوام ذاتی کی دې ته ولی اشاره دلیل سره وی د تعریف کی پته لګي وي وای ځکه جی چې کله دوام ذاتی ولګي نو مطلب دای دی قضیه کې چې کوم حکم لګیدلې دی لکه مثال به تور معنی کل انسان متنفس بالفعل تاسو دا کنه اخیره کې وسره ولګوا لا دائما مطلب دا دی ترڅو چې ذاتی موضوع موجود وي کل انسان زید امر بکر موجود وي نو کل انسان متنفس چې د متنفسون دا ورله دایمي نه دی دا متنفسون ورلا څه مطلب دا سلب تنفس دا زید امر بکر نه دا د دریو زمانونو په زمانه کې موجوديږي خیالم ده کنه نو خپل لا دایمن کې چا د اشاره شوله مطلق امید شوله مطلق امید ته ویل کیږي کنه چې د ایجاب یا د سلب خبره وي خو د دریو زمانونو نه چې کله لا دایمن مطلب دا دی چې کوم قضیه کې حکم لګیدلې دی دا ترڅو چې ذاتی موضوع موجود وي دا حکم دایمي نه دی څه مطلب دایمي نه دی یعنی د دې چې کوم جانب مخالف دی الته د دریو زمانونو په یو زمانه کې حکم لګي ویږي په کنه
ومان الله دوام ذاتی هو ان هذه النسبه دا نسبت چې ده کم نسبت المذکوره کم چې ذکر ده فی القضیه په قضیه کې کغه ایجاب یو کو سلبی نو وې دغه نسبت چې لیس دائمه دا نسبت دایمي نه ده ما دام ذات الموضوع موجوده تر څو چې ذاتی موضوع موجود وي به هم دا نسبت دایمي نه ده نسبت چې دا نسبت دایمي نه وي نو فیکون نقیضها دې نسبت چې کوم نقیض ده ابم د دریو زمانو په زمانه کې نو چې دا دایمي نه دی به خامخا کلی چې کله چې جفت نه همیشه خو کله به څه وي طاق بم وي او که طاق همیشه نه به جفت وي کله به جفت وي وی فیکون نقیض وانا نقیض دغه نسبت چې دی واقعا دا به واقع وي البته تنخامخا فی زمان من الازمنه په یو زمانه د دریو زمانو کې فیکون اشاره الى قضیه مطلقه عامه لکبر وګوري ما تاسو ویلو په لا دوام کې به اشاره وی شاته مطلق عامه ته خدا می تنوی ویل چې دا به څنګه وي لکه دا مکه قضیه موجبه وا دا به سالبه رو باسو صحیح كل انسان متنفس بالفعل لا دائما کې وس ولا شيء من الانسان بمتنفس بالفعل او کومه کې قضیه سالبه وا به بدا موجبه رو باسو لکه لا شيء من الانسان بمتنفس بالفعل اخیرا کې سوایو لا دائما کې وس مقه مطلقه مروبا سخو موجبه بوي كل انسان متنفس بالفعل نلند دا وي البته کاغه کلیه و دا هم کلیه روباسو کاغه جزئیه و دا هم جزئیه روباسو نو دسی وي پلا دوام کې مطلقي عامه ته اشاره وي چې دا به مخالف وي ور سره په کیف کې کاغه موجبه دا سالبه کاغه سالبه دا موجبه او موافقه به ور سره وي په کم کې کاغه کلیه و دا هم کلیه وي کاغه جزئیه و دا فيكون اشاره الله و اشاره وي الى قضيه مطلقه عامه قضيه مطلقه عامه مخالفه للاصل چې دا د اصل قضیه سره مخالف وي فعل کیف په ایجاب او سلب کې او موافقه او موافقه به ور سره وي په الکم فکم کې ففهم ځان په خپوي کا پوهه شولې به کجيبم ویلو مشروطه خاصه او ورپسې اور کوم دغه کنه خجي والشروط تګيګورو تا ولا قضيه مشروطه خاصه چې ده هي المشروطه العامه دمدقه مشروطه عامه ده کنه خود مراد المقيده قید ور سره لګیدلې ده بالله دوام الذاتي قید لکه مثال یو ګوره کنه داغي مثال بوای ګوره كل كاتب متحرك الاصابع بالضروره ما دام كاتبا تردید پورې ملي سي مشروطه عامه ده کنه اتره شوی والته دیو نمبر ترڅو پورې چې كل كاتب افراد کی وصف کتابت موجود وي نو متحرك الاصابع بالضروره وي دا څه وکنه اخر کې وسقید ولګیدل څه او لا دائما کې چاته اشاره مطلقي عامه ته خدا موجبه را بسرو باسو دا څه وشي ولا شيء من الكاتب بساكن الاصابع بالفعل بمتحرك الاصابع ولا شيء من الكاتب څنګه ولا شيء من الكاتب بمتحرك الاصابع بالفعل بروباس الا شيء من الكاتب بمتحرك الاصابع بالفعل قوله والعرفيه الخاصه ما دام ویلو کنه چې دا بینیه ما عرفيه عامه فقد هي العرفيه العامه المقيده بالله دوام الذاتي امخ کی اصل قضیه موجبه جوړ کړي ودلته سالبه جوړي ګوره كقولنا بالدوام لا شيء من الكاتب بساكن الاصابع ما دام كاتبا دې پورې څوک شولا عرفي عامه شولا کنه ځکه بالدوام قید په شروع کې لګیدلې ده امخ کی بالضرورت لا شيء من الكاتب بساكن الاصابع ما دام كاتبا اخر کې لا دائما کې وس مطلقه مروباس او موجبه مروباس سبشي كل كاتب ساكن الاصابع بالفعل وانا رسیدلې مخکي قوله والوقتيه والمنتشره وليس من ویلو دا وقتيه دا وماغه وقتيه مطلقه ده او منتشره وماغه منتشره مطلقه ده قید لا دوام په کې لګیدل نو سوال دا پیدا کیږي مخکې وته وقتيه مطلقه ویل کېدل او وسوته صرف وقتيه وي مخکې وته
منتشره مطلقه ویل کېدل اوس ورته صرف منتشره وې دا ولي نو وجه تسمیه ته اشاره کیږي جی وې ځکه مخکې ور سره قید د لا دوام نو مطلق وقتیه مطلقه اوس ور قید د لا دوام ولګېدلو اوس مطلق پاتې نشول نو اوس ورته صرف وقتیه وایو مخکې ور سره قید د لا دوام نو منتشره مطلقه ونو اوس ور قید د لا دوام ولګېدلو اوس ورته صرف منتشره وایو پوه نه شولې به او وقتیه خو د ځکه و چې مخکې نه کې د وخت معنی ده بلکې انتشار قوله والوقتية والمنتشرة لما قيدت الوقتية المطلقة والمنتشرة المطلقة هر کله چې مقید شولا وقتیه مطلقه او منتشره مطلقه بالله دوام الذاتي نق خبره دې اشاره کوي چې دا مطلقه قیدم تی ولې لري کو د دواړو نه حذف من اسميهما د دې د نمونه حذف شو لفظ الاطلاق دا اوس مطلق پاتې نشولې فسميت الاولى وقتيه اولا مسمى شول په وقتيه باندې والثانيه او والثانيه فسميت الثانيه مسمى شول ثانيه منتشره په منتشره باندې پورا تعریف واورا فالوقتيه هي الوقتيه المطلقه وقتيه چې دا هماغه وقتيه مطلقه ده خو المقيده بالله دوام الذاتي مقيده بلا دوام ذاتي باندې نحو كل قمر منخسف بالضروره دا وګوره دا وقتيه مطلقه ده کنه كل قمر منخسف بالضروره وقت حيلوله الارض بينه وبين الشمس دا څوک د مولوی محمول حکم لګیدل موضوع باندې بالضرورت په یو وخت معین کې دا څه ده کنه مقه وقتيه مطلقه را دریم نمبر قضیه د اخر کې څه راغلي دي لا دائما دي کې چا د اشاره شو اوس هغه موجبه ده بس صلیبه وباسو لا شيء من القمر بمنخسف بالفعل ب والمنتشره هي المنتشره المطلقه دا مقه منتشره مطلقه ده خودمره د المقيده بالله دوام الذاتي قید وسره لګیدل دي لکه مثال ورد دي کې اوس اصل قضیه صلیبه جوړی ګوره لا شيء من الانسان بمتنفس بالضروره وقت ما یو انسان هم متنفس نه دی بالضرورت په یو وخت کې هم اخر کې اوس څه ویلي اوس بدا لا دایمن کې مطلقه مروبه سخو موجبه كل انسان متنفس بالفعل لکه بس مخ کې وایو یو دانه بتی وایو صحیح تمشتا کنه تاسو لږ بر وګورئ څو قضیه شولې څلور مشروطه خاصه عرفیه خاصه وقتیه منتشره دو ورسنور مرګري کې موږ بتی وایو خیر دی درې پاتې درې وړه یاد کړئ وجودیه لا ضروریه وجودیه لا دائمه وجودیه لا ضروریه وجودیه لا دائمه او ممکنه خاصه بس ختم شولې وجودیه لا ضروریه وجودیه یاد کړئ زه تاسو لپاره ما ته او ممکنه خاصه زه شولې راځي ورله اوس پورې سره قید د دوام لګیدل کنه دی پنځمه کې سره قید د ضرورت لګي او لا ضرورت کې چاته اشاره ګور بار بار می ویلو ممکنی عامه ته اشاره نه پیږي نو دا وجودیه لا ضروریه چې دا کنه وجودیه لا ضروریه دا هماغه مطلقه مقضیه ده مطلقه اما کما چلته وم نمبر وا او چې لا دایمن کې منسوک رو باسوم دا قضیه ده محمول حکم لګیدل موضوع باندې بالفعل محمول حکم لګیدل موضوع باندې دغه قضیه ده قید د لا ضرورت ور سره ولګوا ایبه جوړ شي څوک وجودیه لا ضروریه بشي او قید د لا ضرورت کې چاته اشاره ممکنی عامه نه دوه قضیونه به جوړ شي وجودیه لا ضروریه به دوه قضیونه جوړي یو مطلقه عامه وي او صفا ذکر وي او بل به ممکنه عامه وي هي کې به هغه ته اشاره وي په لا ضرورت کې ځدان شو اور پسې دا وجودیه لا دائمه دا قضیه چې دا کنه دا هماغه مطلق عامه ده مقوم نمبر والا خو قید د چا لګیدل لا دوام لګیدل او لا دوام کوم چاته اشاره وي مطلق عامه ده دا به دو مطلق عامونه جوړي وای نه شولې بي دا سره بي نه بيږي وجودیه لا ضروریه دا هماغه مطلق عامه ده وم نمبر قید د چا دی لا ضرورت دی او وجودیه لا دائمه چې ده دا هماغه مطلق عامه ده قید لا دوام دی نو دو مطلق عامونه به جوړ شي خجی لا ضرورت چاته ویل کیږي
لکه څنګه چې لا دوام نو لا ضرورت چاته ویل کیږي دا مزدا کوي لکه بر وګورئ لا ضرورت مطلب بدای چې د قضیه کې کوم نسبت ده نسبت ترڅو چې ذات موضوع موجود وي دا نسبت دایمي نه ده ضروری نه ده دا نسبت سم ویل چې کله کوم قضیه کې کوم نسبت وي یعنی محمول حکم لګیدلی موضوع باندې ترڅو چې ذات موضوع موجود وي دغه نسبت دغه حکم چې دا ضروری نو د دې جانب مخالف دا ممکن ده کنه نه صفي شکل دا جانب موافق ضروری دی نو جانب مخالف زید قائم چې ضروری نه څه مطلب زید ليس بقائم ممکن دی نو ممکن عام شول کنه ممکن عام کی حکم لګیدلی امکان سره لګیدلی پوه نه شولې به نو موږ وایو په وجودیه لا بالضرورت لا بالدوام او لا بالضرورت کی اشاره ممکنی عامه توی ولی وی زکا چې د دې قضیه مطلب ضرورت چې کوم ځای کې ولګي نو مطلب دای چې دا کوم حکم کوم نسبت د په قضیه کې ترڅو چې ذاتی موضوع موجود وي دا نسبت ضروری نه دی نه د جانب مخالف کی امکان دی کنه زکا بس ممکن عام شولا ولا تلو ودلا پیږي پی برحال تو ګوره متن کې تو ګوره متن وقد تقيد المطلقه العامه ويكل كل مقيد کیږي مطلقه عامه 50 سرا بالله ضرورت الذاتی لا ضرورت الذاتيه ولا ضرورت ذاتی سرا وان فتسمى الوجوديه لا ضروريه فتسمى الوجوديه لا ضروريه نبي مسمى کی وجودی او به وي وبالله دوام الذاتي کله کله دقه مطلق عامه مقید کیږي بچا فلا دوام ذاتی به بده څنو ملي فتسمى الوجوديه الله دائما لاندې راشي قوله بالله ضرورت الذاتي معنى د لا ضرورت ذاتی څه دا غلطه بیانې چې ان هذه النسبه المذكوره معنى د لا ضرورت ذاتی دا چې دغه نسبت مذکوره فی القضیه بقضیه کې چې ده لیست ضروریه دغه نسبت ضروری نه ده مادام ذات الموضوع موجوده ترڅو چې ذات موضوع موجود وي دغه نسبت ضروری نه ده نو څه مطلب شو فیکون هذا حکما بامکان نقیضها دا خپل حکم شو چې لکه نقیضی ممکن دی چې دا یو طرف ضروری نه دی خو نقیضی به ممکن دی نو لأن الامکان هو سلب الضروره پرون موږ ویل امکان چاته ویل کیږي سلب ضرورت تا او شی ایجاب ضرورت وی نو اسبا امکان د جانب مخالف وی هدي څنګه امکان چاته ویل کیږي چې کله ضرورت سلب شو خپل امکان شو کنه لاندې وګد پسې مو ورځي موږ پرون ویل امکان چاته ویل کیږي سلب ضرورت تا جانب مخالف نه ضرورت سلب پرون ویلو کنه چې اوس موږ ویل د جانب موافق نه ضرورت سلب دی موافق نه جانب مخالف ممکن شو او کنه جانب مخالف نه ضرورت سلبي جانب موافق به ممکن شي امکان ویل کی سلب ضرورت ان الطرف المقابل تا كما مره فيكون مفاد لا ضرورت نو مفاد لا ضرورت ذاتی بچوي ممکنه تنام ممکنه عامه بتروزي او دا ممکنه عامه چې دا د کوم دا قید دا خبره وکوي دا به اصلي قضيه سره کیف کې مخالفه وي او کم کې ور سره موافقه وي مخالفه للاصل في الكيف دا غیر سره مخالفه وي قوله تغوري الوجوديه لا ضروريه چې دا کنه دا وشو کوم دقه دي کنه خجي لان معنى المطلقه العامه واذا معنى د مطلق عامه بره ویلو کنه دغه وجودیه لا ضروريه د شکل او سره قید د چا ولګي لا ضرورت قید ولګي دا څه ده کنه نو وی ځکه معنی د مطلق عامه هغه فعلیت د نسبت ده چې لکه محمول کوم موضوع باندې بالفعل لګیدل دي او فعلیت د نسبت مطلب وجودها فی وقت من الاوقات دغه نسبت د درې اوقاتونو په یو وخت کې لګیدل دا څه ده کنه اخیر والاجتماع دا وجه تسویه بیانیات دې ته وجودیه لا ضروريه ولي وي دی وی وجودیه او تزکوي چې دې کې وجود د وقت دی زکه او تسوي وجودیه او لا ضروريه او تولي وي ويجي قید پکې د لا ضرورت ولګیدل پوه نه شولې به اوس ته وګورئ وجودية وتولي وي لأن مطلقة العامة شدا هو فعلية النسبة التفعيلية نسبة فعلية نسبة مطلب وجود نسبة في وقت من الأوقات وجود يشولا لا ضرورية وتولي وي والاجتمالها على لا ضرورة وإذا كدا مشتملة بلا ضرورة ماني
نو بس لا ضروریه وته وي لنډه دا فالوجودیه الله ضروریه چې دا هي المطلقه العامه دا ما مطلقه عامه ده خو المقيده بالله ضرورت ذاتی سره مقیده ده لکه مثال کل انسان متنفس بالفعل دا مطلق عامه ده کنه اخر کې اوس څه ولګیدل څه مطلب الا شيء من الانسان بمتنفس بالامكان العام نو خلاصه دا چې فهي مركبه من المطلقه العامه والممكنه العامه احداهما موجبه والاخرى سالبه بس بكو